بخاری شریف اویا نمبر صفحه اول جلد کې روایت دی چې حضرت سالم د مدینه او د مکې پر لارې باندې به دلته روانو یو ځای کې به لمونځ کوي او دا دی ویل چې يحدث ان اباه كان يصلى فيها وانه راى النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلى في تلك الامكنه وایدل بدل منځ کوي او دا دی ویل چې زما پلار حضرت عبد الله ابن عمر چې دا عمر رضی الله عنه بچي وزوی چې هغه د عمر فاروق المسیو او عبد الله زوی او زما پلار حضرت عبد الله ابن عمر په فرض کې باندې منځ کوي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرض کې باندې منځ کوي نو زما پلار به هم اروا فرض کې باندې شبرانه فرض کې باندې نفلون منځ یا فرض نفلون به کوي نو زه هم فرض کې باندې چیش کوم نفلون او منځ کوم دا صحابه کرام یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا حضرت عبد الله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بچی دی بیا حضرت سالم رضی الله عنه چې د حضرت عمر فاروق المسی دی دا د نبی علیه الصلاه والسلام پر هغه ځکه باندې د برکت حاصلول د فارغ منځ کې پر کوم ځکه باندې نبی علیه الصلاه والسلام منځ کړ او حضرت علامه سمهودی رحمه الله په خپل کتاب وفاء الوفاء کې درو اویا نمبر صفحه دریم جلد کې لیکي چې د مکې او د مدینې په مابین کې چې کوم مسجدونه دي په دې کې مسجد دی چې مسجد ظفر بول مسجد ظفر دا د مدینې او د مکې په دې لار په مابین کې دی وای په دې مسجد کې یو ډبره پراته ده چې د دې ډبرې سره په نبی عليه الصلاه والسلام کښېنستی او حضرت عبد الله ابن مسعود دغه ډبرې سره به تلاوت کوي هغه به د ډبرې مبارک سره تلاوت کوي ولم يزل الناس يصفون الجلوس على ذلك الحجر للمرأة التي لا تلد الأولاد ويقصدون ذلك المسجد لأجله وګوره دا هغه عالم دی 1550 کال کې شو وفات شوی هذا نن سبا دا عام مفتي ودا عام عالم نه دا عام اردو رساله والا دی چې یې بدعت او بدعت یې شرک یې حرام او حرام دا هغه عالم دی چې 1550 کال مخکې دا عالم وفات شوی د خپل کتاب وفاء الوفاء کې دا لیکلی وجته دا نو معلوم د چیش لیکلی دی چې وايي دا مسجد په دې کې دا ډبره پرته حضرت نبی عليه الصلاه والسلام و دا ډبره تکشنستی او بیا د نبی عليه الصلاه والسلام بعد حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا به د ډبره وڅنګ تلاوت کوي دغه بار فرمایي چې لم يزل الناس يصفون الجلوس على ذلك الحجر همیشه به د خلک راخلو و د ډبره ته به شاو پاس حق جوړوي د ډبره ته به صف جوړوي ذلك الحجر للمرأة التي لا تلد الأولاد او خصوصا هغه شذ وروستلي چې د کوم شذ به اولاد نه پیدا کېدل بچان نه پیدا کېدل د اولاد چې به هغه شذ هغه به ودا د بری تر وستلي او دغه مسجد ظفر ته راوستلي ويقصدون ذلك المسجد لاجله هغه شذ چې اولاد جنه کېدل دلته په سر کې شي نه تل برکات نه په وکړ خدا پاک په دغه په برکت سره اولاد و بچان نه وکړ نو دوی چې یقصدون ذلك المسجد لاجله دغه مسجد بس خلک د بل شي لپاره غسر خلونه لکه وش من باز زیارتونه معلومي چې دا زیارت د غاښ درد لپاره شدي دا زیارت د سر درد لپاره شدي دا زیارت د ملا درد لپاره شدي دا زیارت د پښو درد لپاره شدي دا رقم دا مسجد نو دونه کسان نه راکلو لکه دغه د اولاد شوی چې راکلي دغه د لپاره راکلي خدای مسجد دغه د لپاره د لپاره په دغه نه مې دی بل چې د کوم شوز به بچان نه پیدا کېدل هغه برکې و د ډبرې څخه بچنستل خدای پاک په دې په برکت سره بچان ورکړ اولاد نه و دا رقم حضرت علامه ابن الهمام هم نقل کړي دا عالم وسو درشه تکاله کې شو وفات شو وسو درشه تکاله کې او حنفي مذهب یو مقتدا دی دا فتح القدیر کې لیکي او دا روایت امام قطب الدین حنفي رحمه الله څلور نیم سو کال کې څلور سو 50 کال کې شو وفات شوی دا علم په خپل کتاب تاریخ المدینه المنوره یو نیم سل صفحه کې دا نقل کړي داخل خلق الصحابه دا هر څه معلومه دا علماء دي وګوره ونیم سو کال او سو شته نیم سو کال څلور سو نیم سو کال ما دا وفات شوی
لکه وای چې دا اکثره زموږ مذهبیان د دې مذهب خلک دغه د دیوبند دغه و دې خلکو ته د عامې فرقې ته چې دا شان نه مني هغه فرقه لکه د پنجپریت یا د سلفیت یا دغه رقم کمبخته فرقې و دې ته اول دا شرط ږدي چې دا د نن سبا د اردو کتابونه به په مناظره کې نه وي بلکې د 500 600 200 300 کاله مخکې کتابو باندې به دغه سره کوو حوالې سره وایي دا د نن سبا کتابونه به نه وي چې به ساري و کتاب لیکلی دی نه د مخ صفحه معلومه ده نه د پای صفحه معلومه ده نه مصنف معلوم دی نه معلوم دی بچ هر څه وویل هغه کې لیکلي یې بدعت یې حرام یې شرک یې ذکا یې کفر یې لهذا دا حدیث دا خو حدیث ان شاء الله روان اجماع په دې باندې د قران آیاتونه او په حدیث باندې نور د علماو او د ائمه مجتهدینو په افعال په دې باندې وګورئ چې امام شافعي صاحب امام احمد بن حنبل رحمه الله کنيس پریوي یار دا خو امامانو دغه علیه الله شرک بدعت کول حرام کول علیه الله ثم علیه الله من سبب دې په سم صدیق خلق فوز الدين د دین او د اسلام د پنځلسمې صدیق وسراله د دین او د اسلام نه زمش په زمه ده دا اولا میاشت د دین اسلام کله دې څوارلسمین سوا کال کېږي پنځم سوا صدیق تقریبا پنځم صدیق لري پرکې بس خدای پاک دې پر دې خبرو باندې عمل کول د فکر نصیب کړي الله تعالی مې رضا کوم پر کو څخه وساتي خدای مې رضا کوم خلق څخه وساتي چې پر فالتو شان باندې شرک او د بدعت او د کفر ټپې لګي وما علينا الا البلاغ المبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته